نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده دې حوالې سره ده چې د اختر په شپه باندې 10 رکعات نفل دي خو دا 10 رکعات نفل په دې ترتیب باندې به کول غواړي او د هغې ثواب محترمو داسې دی چې د تمام میاشتې عبادت به الله پاک قبول کړي او د 20,000 کالو د عبادت ثواب ول الله پاک په عمل نامه کې ولیکي او تاسو ته د لیکل په سکرین باندې ښکاري. دویم مونځ محترمو داسې دی چې 4 رکعاته نفل دي. د هغې ثواب داسې دی چې د هر یو رکعت په بدل کې به الله پاک د 6 میاشتو د عبادت ثواب ولیکي. د څو میاشتو؟ د 6 میاشتو د عبادت ثواب. او د دې نفلو نه بعد چې څوک څه وظیفه کوي انشاءالله العزیز دغه وظیفه دو کې الله پاک ول تمام مسائل دا به ختم کی، تمام حاجات به محترم دا پوره کی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاک هم خوشاله آباد ساته. نن چې محترمو زمون کوم کلیپ ته دی حواله سره دی چې د اختر په شپه باندې به 10 رکعات نفل یو کو او 4 رکعات نفل دا بل کو. کم چې 10 رکعات نفل دی هغه په ترتیب باندې کو چې موږ به د سر نه شروع واچو. چې کله موږ شروع واچوله نو په یو رکعت کې بعد الحمد نه بعد سورۃ الاخلاص یعنی قل هو الله احد دا بلس پیری وایو. مطلب په دې 10 رکعات کې په هر یو رکعت کې به سورۃ الاخلاص دا بلس پیری وایو. هر رکعت کې بلس پیری وایو نو ثواب به دومره شي چې الله پاک به تمام میاشتې عبادت زم قبول کړي او د 100,000 کالو د عبادت ثواب دا الله پاک زموږ استاد سمون نامه کې لیکي. نور د خدای نه سوال یار چې د رمضان مبارک تمام منځونه تلاوت ذکر نوافل وظیفه ارسل الله پاک موږ ته پر یو شپې په لږ شانت ټایم باندې لږ شانت موز باندې الله پاک زموږ هر څه قبلې او بیا داسې کې چې د 20,000 سالو د عبادت ثواب الله پاک زموږ عمل نامه کې لیکي د 100,000 کالو. نو 100,000 کاله عبادت تاسو کول شي یار. 100,000 کال عمر دا عمر چا نشته دی چې دومره ثواب الله پاک موږ تاسو لپاره راکړو. کوشش وکړئ چې خپل هم مونږ کوي او مرګرو سره هم شیر کړئ. زمون چې کوم دویم نفل دی هغه 4 رکعات نفل دی. 4 رکعات نفل دی په هر رکعت کې د سورۃ فاتحه نه بعد سورۃ الاخلاص په یو رکعت کې وایا او په دغه رکعت کې سورۃ الفلق وایا او سورۃ الناس یو پیر وایا. دا درې سورتونه په دویم رکعت کې موایا، په دریم کې موایا، په څلورم کې موایا. یو قسم نه الله پاک تاسو ته 2400 کالو د عبادت ثواب او د بدر کې. نو کوشش محترمو کوي چې خپل هم دا وظیفه کوي او د غرنګي مرګرو سره هم شیر کوي او د دینه بعد تاسو دا وظیفه کوي. واوفوض امری الی الله، واوفوض امری الی الله. مطلب معنی دا شو چې ما خپل ځان خپل ارس الله پاک ته سپارل دي. ان شاء الله الله پاک نه کلک امید کوم چې تاسو تمام مسائل او الله پاک ختم کړي، تمام پریشانی به الله پاک ختم کړي او دا رنګه د نیک عمل توفیق الله پاک درکړي او دا رنګه تمام حاجات به الله پاک د پوره کړي. الله پاک خوشحال آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.